بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټولو د زړونو حاجتونه دا پوره کړي. د چا په زړه باندې څه ارمان وي دا د الله پاک پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد، غم، مصیبت، پریشانۍ نه دا په امان کې ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د جمعې د ورځې حوالې سره ده او ډیره زیاته د قوت او ډیره زیاته مجربه وظیفه ده. یاد ساتئ د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مانځه نه بعد چې څوک دا وظیفه کوي چې د څه قسم له مسله وي انشاءالله العزیز الله پاک به د ټول مسایل محترمو دا به ختم کړي. یاد ساتئ د جمعې په ورځ د قبولیت وختونه دي. بعضې علما کرام وایي چې نور راخیږي دغه ټایم د قبولیت دی. بعضې علما کرام وایي نه 10 بجې دي او بعضې علما کرام فرمایي د جمعې په ورځ د 2 وخت په منځ کې چې کوم دا ټایم دی په دې کې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلیږي. او بعضې علما کرام فرمایي چې د جمعې په ورځ فرض لمونځ څوک وکړي د هغې نه بعد ماسپښین چې کوم 2 رکعته دي د هغې نه بعد چې کومه دعا کې دا قبلیږي. دغه رنګې بعض علما کرام فرمایي د مازدیګر نه مخکې دعا قبلیږي او بعض وایي د مازدیګر نه وروسته. د جمعې پر یو ورځ کې یو ټایم محترم مدته خاص ته چې په دې کې دعا قبلیږي. موږ به کوشش کوو چې موږ د جمعې په ورځ په هر یوه ګړۍ کې په هر یو ټایم کې دا دعا وکړو چې الله پاک زموږ او ستاسو دعاګانې زموږ او ستاسو حاجتونه دا پوره کړي. یاد ساتئ محترمو چې موږ د استغفار دا ختم دا شروع کړو. نو که استغفار دا ختم دا څوک د رښتې دپاره کوي انشاءالله العزیز دا وظیفه د محترم روزانه 313 پیرې کوي. الله پاک بولا کل مزیدار ځای کې رشته ورکړي داسې رښتیا چې دی پې محترم خوشحاله وي. او دغه رنګې د رښتې حوالې سره نور هم وظیفې شته په چینل کې. ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا وظیفه هم شته روزانه 313 پیرې دا ویلی شي. انشاءالله العزیز الله پاک به بهترین ځای کې تاسو له رشته محترمو درکېدله. د چا کو د رزق څه مسله وي د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه نه بعد دی د استغفار دا ختم کوي انشاءالله العزیز الله پاک به د رزق بې انتها ورکړي. الله پاک به د انسان ته مال او دولت ورکړي. الله پاک به د انسان په ژوند کې پراخي راولي. الله پاک به د انسان ژوند دا محترمو ډیر زیات مزیدار کې او ډیر زیات به اعلی کې. د کاروبار حوالې څخه څوک دا یو کس دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به له ښکلي ځای کې کاروبار او روزګار ورکړي. که څوک داسې وي زموږ وروڼه داسې وي یا خویندې داسې وي چې هغوی بار ملک ته تلل غواړي او دا وایي ځم سعودي ته ماته ویزه نه لګي یا دغه رنګې نور څه مسلې مسایل وي د جمعې په ورځ د استغفار دا ختم کوي انشاءالله العزیز الله پاک به د سعودي بندوبسته دا ډیر زیات ضرور وکړي. نو وظیفه زموږ داسې ده چې کله د جمعې ورځ شي او د مازدیګر د لمانځه نه بعد چې کله سړي په جومات کې لمونځ وکړي او دغه رنګې زنانه په کور کې لمونځ وکړي د هغې نه بعد به دا وظیفه کوي. وظیفه داسې ده چې موږ به 11 پیرې درود ابراهیمي وایو کوم چې د لمانځه درود شریف دی 11 پیرې. بیا به د هغې نه بعد د استغفار دا ختم استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به 1100 پیرې وایو 1100 پیرې. دغه رنګې د هغې نه بعد به یا الله یا رحمانو یا رحیمو یا الله یا رحمانو یا رحیمو دا به ووایو 111 پیرې. وختنۍ چې کومه وظیفه وه هغه 1100 پیرې استغفار او دا به ووایو 111 پیرې. دغه رنګې د هغې نه بعد به که تاسو خیال وکړئ د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه نه بعد یو ناشنا
غوندې درود شریف دی دا هلکه ډېر زیات وای نو موږ هم دغه درود شریف وایو اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما نو دا درود شریف به 80 پیرې وایو او بیا به د هغې نه بعد محترمو درود ابراهیمي بیا یې 11 پیرې وایو او دغه رنګې دعا به وکړو او داسې دعا به وکړو محترمو چې سړی مکمل په ژړا وي الله پاک ته مکمل فریاد کوي الله پاک ته داسې فریادي ای پروردګار ما خپل فریاد راوړه ستا در ته او زما څوک هم نشته دی چې زما دغه سوال زما د مینت زما د خواهش او دعا دا قبوله کړي صرف یو ستا ذات دی او ته هر څه کولی شي باقي مخلوق هېڅ هم نشي کولی نو په دې ترتیب باندې محترم موږ دعا وکړو الله پاک ته وژاړو د الله پاک نه وغواړو چې نور هم تاسو را د زارۍ څه چل درځي نور هم الله پاک ته وژاړئ انشاءالله العزیز تاسو به لاسونه ښکته کړي نه وي الله پاک به زموږ او ستاسو دعاګانې را قبول کړی وي یاد ساتئ وظیفه مکمل یقین سره کامل یقین سره او دغه رنګې مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته